الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام حضرت الحاضر روان دي مغربي فکر فلسفه بیانېږي د علم الکلام قدیم چې کوم مباحث او د هغې وضاحت روان دی دوستانو. پرون منګه د معتزله وضاحت وکړو چې معتزله صفات د باری تعالی د عین ذات د باری تعالی ګڼي او دوی د صفاتو نه انکار کوي. د دوی بنیادی 15 عقایدو توحید دی، عدل دی، وعده او وعید دی، د ایمان او کفر په ما بین کې یوه بله درجه ده او مرتکب د کبیره نه کافر دی او نه مؤمن دی. د دوی اول وضاحت وشو د توحید باندې موږ پرون خبره وکړه. نن به دویم د دوی چې کوم عقیده د عدل، دوی معتزله چې دي د عدل نه څه مراد اخلي د هغې په وضاحت کوو او دې سره سره دا نور مباحث چې دي هم راځي مخې ته. نو مولانا صاحب عبارت شروع کړه، ورڅه کتاب کې موجود دي، زر زر وایه چې سبق ډېر ووایو. زه به کوشش کوم دویم د عدل وضاحت د الله تعالی تمام احکام په عدل باندې مبني دي، هغه ټول حسن دي نه چې شابه صحیح. لہذا کوم انسان چې قبیح عمل کوي او د ګناه ارتکاب کوي په دې کې د الله تعالی د قدرت او عمل څه دخل نشته دی. دا انسان د دوی دا فکر او نظر د انسان چې کوم کبایر کوي نو دې کې د الله تعالی د قدرت او عمل څه دخل نشته دی، بلکې انسان د خپل اعمالو په وجود باندې قادر دی. الله تعالی ته خو د دې علم شته دی، لیکن الله تعالی د هغه خالق نه دی. الله تعالی د دوی د افعالو خالق نه دی. دا د معتزله عقیده ده. جواب: خلق د الله تعالی فعل دی، کوم چې په هر حال کې د الله فعل دی، کوم چې په هر حال کې کسب د بنده فعل دی چې هر شان کسب کوي نو هغه شان اثر به ورباندې مرتب کیږي. افعال العباد كلها بارادته ومشیته. دا زموږ عقیده ده چې افعال د عبادو دا ټول د الله په اراده او په مشیت کې دي. خو د کفر نه الله ولا يرضى لعباده الكفر، خو الله د چا د کفر نه راضي نه دی. خلق د قبیح قبیح نه دی، خلق د قبیح قبیح نه دی، کسب د قبیح قبیح سبانه دا چاړه ده، دا لوار جوړه کړې ده نو د خلق قبیح نه دی. البته د بل مسلمان ته ضرر رسول دا قبیح دی. ټوپک تمانچه ده د جوړول قبیح نه دی، د غلط استعمالول دا قبح لري. ښه دوی په دې شي باندې نه پوهېدل. شابه صحیح. افعال عبادت ټول په ټوله د الله تعالی د ارادې او مشیت په سبب دا زموږ عقیده ده. شابه د بنده تمام افعال د تقدیر الهي مطابق د مخلوق چې په کوم صفاتو سره په کوم زمانه او مکان کې موجودېدل پکار دي د دې ټولو د مخکې نه متعین کولو نه دې ته تقدیر وایي. یعنی په علم الهي کې دا خبره پرته ده چې فلانې کس به دا فلانې زمانه کې په فلانې ځای کې پیدا کېږي او دا بیانېږي یا بدکار کوي، د هغې په وجه به د سزا یا ثواب مستحق کېږي، په نتیجه کې به جنت یا دوزخ ته به ځي. د دې یو اسان مثال دا دی لکه څرنګه چې د آبادۍ جوړولو نه مخکې په کاغذ یو نقشه تیارولی شي چې دومره کمرې اول تاسو چې کور جوړوئ نو اول نقشه جوړېږي دوستانو. شابه چې دومره کمرې به فلاني ځای کې وي، دومره به اوږدې وي او دومره به پلنې وي او صحن به وي او فلاني طرف ته به غسلخانه وي او فلاني طرف ته به باورچیخانه وي وغیره وغیره. او بیا د دې نقشې مطابق تعمیر شروع کړي نو بیا دا مثال د تقدیر دی چې د عالم نقشه هم د مخکې نه د الله تعالی په نیز موجوده ده، په کومه کې چې د هر چیز حسن او قبح او دوار د دې وجود د زمانه او مکان هر څه متعین دي او بیا د دې نقشې مطابق د هر یو چیز وجود او ظهور کیږي. اهل اسلام داسې وجود ته تقدیر وایي. پوه شولې دوستانو؟ په دې موږ نور هم مثالونه ورکوو چې الله تعالی د انسان ته په دې دنیا کې اختیار ورکړی. دا دنیا موږ د اسلام 3 بنیادی مقدمات ویلو. یو دا دنیا د دارالامتحان، په دې کې انسان ته الله ازادي ورکړې ده. د دې ازادۍ نه خلکو غلط مطلب واغستو نو د لپاره الله تعالی دویم د عدل یو دنیا د قیامت ورځ ټاکلې ده چې هلته به انصاف کېږي او د دې بیا نتیجه چې دا به څو فرمان بردار به څه کوي؟ جنت ته ځي. بدان بد کرداره فاسقان فاجران دا به جهنم ته ځي. اعتراض دلته یو اعتراض راځي چې کله تاسو ویل چې الله تعالی د بنده تمام افعالو خالق دی او زموږ ټول افعال د الله تعالی په اراده او حکم او تقدیر مطابق کیږي، نو بیا خو کافر په کفر او فاسق په فسق مجبور شو کنه، ځکه چې الله تعالی فیصله او تقدیر خو بد جواب کافر او فاسق په خپل اراده مګو چې دا کافر او فاسق په خپل اراده کفر او فسق کوي، د دوی اختیار برقرار پاتې. موږ جبريه خو نه یو کنه، موږ اهل سنت والجماعت یو. لکه څرنګه چې د الله تعالی په علم کې موږ ځکه ویلو چې د جبريه په دا کې څه کې ظلم واقع کیږي او د جبريه په عقیده کې الله لره د ظلم نسبت کیږي او د قدريو کې څه کېدل الله تعالی عجز کیږي. آفرین. الله تعالی ته د عجز نسبت کیږي. څه کیږي؟ الله تعالی ته د عجز نسبت کیږي. شابه تاسو ګورئ ماشاءالله
دا سړی د سبق باندې پوهېږي. دویم دویم جواب دلیل عقلي که چېرته بنده د خپل افعالو لږ خالق تیز وي، وایه، اواز والیم دې سلو دی. که چېرته بنده د خپلو افعالو خالق وي نو د دوی د دویم افعالو جواب موږ تفصیلي ورکوو. حالات به ورته معلوم وي. دویم عقلي جواب دا دی که بنده د خپلو افعالو خالق وي نو د دوی د افعالو تفصیلي حالات به ورته معلوم وي. ته د خپلو افعالو خالق یې، تاسو ته خپل افعال معلوم دي، یو هم درته نه دی معلوم. اوس مثالونه را روان دي. شاباس مگر تعالی او لازم باطل دی. شاباس. لہذا مقدم یعنی د بنده د خپلو افعالو خالق کېدل هم باطل شو. تعالی خو ځکه باطل دی چې بنده د یو ځای نه بل ځای ته تلل کوي او دا د خپل اختیاري فعل دی. دا ستا اختیاري فعل دی. شاباس. کوم چې په ډېرو حرکاتو سکناتو مشتمل وي، مګر د دې د تفصیلي احوالو علم ورته نه وي. مثلا کوم یو قدم څومره وروسته په ځمکه کېښودلی شو او کوم قدم څومره وروسته د ځمکې نه پورته کړی شو او په فضا کې معلق پاتې شو. همدارنګې د کوم قدم حرکت سری و او د کوم قدم حرکت بطي و. همدارنګې کوم قدم په ځمکه پاتې شو او کوم قدم په ځمکه لږ پاتې شو، دې د خپلو ظاهري حالاتو نه علم دی. که څوک داسې ووایي چې ده ته د حالاتو علم وي یعنی ذهن یې غافل وي، نو بیا دا سوال پیدا کېږي چې په تپوس کولو سره خو غفلت ختمیږي او علم حاصلېږي. دا دې بیا موږ ته بیان کړي چې د څونه دا قدمونه اوچت کړي دي. او حال دا دی چې د تپوس باوجود هم دا بې علمه دی. که چېرته یوه ذره باطني حالاتو په باره کې تپوس وکړه شي د کوم څیز د نیولو او یا د اخیستلو او یا د تلو په وخت کې چې کوم رګونه پټونه حرکت کړي دي، په کومو اعصابو کې څومره ستړیا راغلې ده، نو په دې وخت کې به هم لازمي واضح شي، معلومه شوه چې انسان د خپلو افعالو خالق نه دی. الله تعالی په خپله په قرآن کې فرمایي والله خلقکم وما تعملون. الله ستاسو د اعمالو خالق دی. شاباس. دریم جواب دلیل نقلي هغه دا دی چې د بندګانو د افعالو خالق الله تعالی دی، بنده نه دی. او دغه دلیل دا یاد ساتئ، دا د هیومنزم او جدید فلسفه هم دا وایي چې دا انسان د خپل خیر او شر په پیدا کولو کې خپله اختیارمند دی. که څوک ښه کار کوي دا هم ښه سړی دی، که څوک بد کار کوي دا هم ښه سړی دی. ځکه د مغربي معاشره کې موږ هیومنزم ویله که چې هغوی هر انسان ته د ښه په نظر ګوري. دوستانو هغوی وایي چې بد پکې نشته دی. دا د ښه او د بد تصور په هره معاشره کې شته دی، صرف دا د هیومنزم مغربي فلسفه کې د ښه او د بد تصور نشته. والله خلقکم وما تعملون. په وما تعملون کې وما تعلمون د ما په باره کې دوه احتمالات دي، یو مصدریه دویم موصوله. ما مصدریه ګرځول زیات مناسب دي ځکه چې په دې صورت کې کوم محذوف منلو ته ضرورت نه پیښیږي. شاباس. په خلاف د ما موصوله ځکه په دې صورت کې صله تعملون کې ضمیر منلو ته ضرورت پیښیږي، کوم چې به ما موصوله ته عاید وي. عمده کلام هم هغه وي چېرته چې محذوف منلو ته ضرورت نه وي. بهرحال د ما مصدریه منلو په صورت کې به عبارت داسې جوړېږي والله خلقکم وما عملکم. شاباس. چې الله تعالی تاسو پیدا کړي او تاسو عمل یې پیدا کړی دی. عمل مصدر دی او مصدر کله کله د اسم فاعل په معنا وي او کله د اسم مفعول په معنا وي. شاباس. په معنا کېدو په صورت کې به د ما تعملون معمولاتکم تاسو معمولات. شاباس. یعنی د بندګانو کارونه، اگر چې په دې کې د بنده کسب لره دخل دی لیکن د خلق د الله تعالی د جانب دی. توضیح العقاید ورپسې ګورو. دریم نمبر د دوی چې کوم عقیده وه وعده او وعید. شاباس. د وعده او وعید نه مراد د قرآن کریم هغه آیتونه دي په کوم کې چې د الله تعالی په اعمال صالحه باندې د اجر او ثواب او د جنت وعده کړې ده. او د وعید نه مراد هغه آیتونه دي په کوم کې چې د الله تعالی د ګناهونو په وجه د عذاب او د جهنم وعده کړې ده. د معتزله په نيز الله تعالی باندې لازم دي چې خپل وعده او وعید پوره کړي. په الله تعالی باندې لازم دي چې څوک نیک اعمال کوي هغوی ته جنت ورکړي او څوک چې نافرماني کوي هغوی ته سزا ورکړي. دوستانو دا اوسه پورې د اولې مرحلې سره څه وضاحت موږ مرتکب د کبیره په باره کې د معتزله د عقیده ده چې نه کافر دی او نه مسلمان دی. اوس راځو دویمه مرحله د علم الکلام. زر ویو. شاباس. دویمه مرحله د علم الکلام تدوین او د مختلفو فرقو ظهور شو. د بعض فرقو ذکر مخکې وشو په کومو مسایلو کې چې هغوی اختلاف کولو د هغه خصوصیت دا دی چې د علم الکلام په باره کې مختلفې فرقې پیدا شوي. په هغې دور کې اعتقادي فرقې پیدا شوي. په هغه وخت کې چې کومې فرقې پیدا شوې وې د هغوی تعداد ډېر زیات دی، لیکن بعض فرقې اوس هم موجود دي. د یو څو فرقو مختصر تذکره به وکړی شي. بنیادي طور باندې کلامي فرقې په دوه قسمه باندې دي. یو هغه ده چې کوم الفاظو مطابق کلامي فرقې په دوه قسمه دي. یو هغه دي چې د الفاظو مطابق د عقایدو تشریح کوي، د هغې نصوصو د داسې تعبیر نه د بچ کېدلو کوشش کوي د کوم په وجه چې د لفظ متبادر معنا پرېښودلی شي او دوی د هغه نص دپاره استعارې یا د کنایي غیر متبادر معنا متعین کړي. لیکن په دې غلو کې انسان داسې حد پورې ورسیږي چې دوی بیا د الله تعالی دپاره جسم ثابت کړي او خالق د مخلوق مشابه وګڼي. د داسې اصولو یا غلو مطابق 15 فرقې پیدا شوي دي. اول فرقه حشویه. د حشویه معنا دا کوم څیز داخلول د دوی په باره کې راځي چې دوی په احادیث مبارکه ډېرې خبرې داخلي کړي وي
د کوم چې څه اصل نه نه و و. موجود، نو د بالکل. دې وجې نه دوی ته حشویه ویل شي. د دوی په فکر او منهج کې دوه خبرې اهمیت لري. کم دي؟ اول، دوی صرف د عقیدې لپاره په نصوصو باندې اکتفا کوي، د دوی په نزد عقل او عقلي دلایل ته ضرورت نشته دی. دویم، د نص هغه معنی متعین کوي کوم چې ظاهري شکل کې ښکاره کیږي، لکه د الله تعالی دپاره لاس، مخ وغیره ثابتوي، نو هغوی د الله تعالی دپاره د مادي وجود قایل دي. د محققینو خیال دی لکه چې په عهد اسماء نامه قدیم صفات کې هم د ویلي الله دي تعالی لکه دپاره جسم ثابت دی. اسماء صفات هم ویلي دي. د محققینو خیال دی لکه چې په عهدنامه قدیم کې د الله تعالی دپاره جسم ثابت دی، نو کله چې هغه خلق به مسلمانان شول نو هغه قدیم عقاید به هم بیانول، نو د هغوی د وجې دا عقیده مسلمانانو کې خوره شوه، دا فرقه اوس ختمه شوې ده. دویم ظاهریه، د دې مکتب فکر بانی داود بن علي رحمه الله مولود 202 هجري دی. دا لوی فقیه او د دې ترجمانی ابن حزم اندلسي رحمه الله کړې ده، او دوی ته اصحاب ظاهریه یا اصحاب ظواهر وایي. ظواهر دي ته وایي. ښه دوستانو، دا د داود بن علي رحمت الله علیه شابه. دوی قیاس دلیل شرعي نه تسلیموي، یعنی په هر حال کې د نص د ظاهري مفهوم باندې اکتفا کوي. دوی د حنابله نه هم زیات په نصوصو کې د تعویل کولو مخالف دي. مثلا دوی د الله تعالی دپاره اسماء الحسنا ثابتوي، لیکن په قرآن او حدیث مبارکه کې د هغه صفاتو دپاره الفاظ نه دي استعمال شوي، نو دوی د الله تعالی د صفاتو دپاره تعبیر کولو ته بدعت وایي. دریم حنابله. حنابله د امام احمد بن حنبل رحمه الله متبعین دي. دوی په نصوصو کې عموما په ظاهري الفاظو باندې اکتفا کوي. څلورم اشاعره. د دې مکتب فکر په بنیاد درېمه صدي اخر کې امام ابوالحسن الاشعري رحمه الله ایښی دی. د ابوالحسن رحمه الله اول د معتزله فرقې سره تعلق لرلو، بیا یې د اهل سنت مذهب قبول کړو. پنځم ماتوریدیه. د دې مکتب فکر مؤسس ابو منصور ماتوریدي رحمه الله دی. د دې اصل نوم محمد بن محمود دی. دا د ماوراء النهر سره قریب ماتورید کې پیدا شوی دی. د دې سنه ولادت یقیني طور باندې معلوم نه دی، لیکن د دې وفات 333 هجري یا 323 هجري زمانه ده. ابو منصور ماتوریدي رحمه الله د خپل عهد د لوی علما کرامو نه علم حاصل کړی دی، لکه نصر بن یحیی بلخي رحمه الله متوفا 368 هجري، او ابو نصر عیاض رحمه الله، ابو بکر احمد جوزجاني رحمه الله، ابو سلیمان جوزجاني رحمه الله، محمد بن مقاتل رازي رحمه الله، کوم چې په دوه واسطو سره د امام ابو یوسف رحمه الله او د امام محمد رحمه الله شاګرد دی. ابو منصور ماتوریدي رحمه الله د دې حضراتو نه علم فقه او علم الکلام کې ترې استفاده کړې ده. ابو منصور ماتوریدي رحمه الله ته د امام الهدى امام السنه القاب ورکړل شوي دي. هغه په عقایدو کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله متبع دی. په علم فقه او علم الکلام کې د ډېر تصانیف کړي دي. د یو څو کتابونو نومونه ذکر کوو. بیا بیان وهم المعتزله، تاویلات اهل السنه، الدر في اصول الدين، عقيده الماتريديه، كتاب التوحيد واثبات الصفات، كتاب الجدل، ماخذ الشرائع في اصول الفقه، او داسې نور کتابونه دي. خو کتاب التوحید د دې بنیادی کتاب دی، کوم چې ډاکټر فتح الله خلف په تحقیق سره شایع شوی دی. حواله آسان علم تعالی تشهید یو مخصوص فرقی امامه تردید کوي. د دې ځینې عبارت شروع کړل د اهل تشیع د یوې مخصوصي فرقې امامیه تردید کوي. د دوی د عقیده ده چې د نبی علیه السلام نه پس امام برحق علي رضی الله عنه دی. بیا د دوی په اولاد کې هغه څوک دي کوم چې په ترتیب سره په کتابونو کې مذکور دي، او 12م امام مهدي دی او هغه غایب شوی دی. قیامت ته نږدې به د هغه د ظهور انتظار کیږي او زمانه به د عدل او انصاف نه ډکوي. د شیعه امامیه دا امامیه عقیده دا چې نبی علیه السلام نه پس سلسله د امامت په علي رضی الله تعالی عنہ شروع کیږي او 12م امام مهدي باندې ختميږي. کوم چې دشمنانو د ویره بادشاہ ته ریدل پکار دي، کنه هغه ته میدان کې کېناستل پکار دي. خلیفہ د وخت پټېدل نه دي پکار. کوم چې د دشمنانو د ویرې نه په کال 266 هجري کې یا کوم چې د دشمنانو د ویرې نه په کال 266 هجري کې یا 260 هجري کې په یو غار کې پټ شوی وو. دا کسان هر کال په مقرر تاریخ د دې غار د دروازې سره جمع کیږي او د دوی د خروج انتظار کوي، او دا عقیده لري چې کله د دنیا نه شر او فساد ختم شي او د اهل باطل نظام ختم شي، په دغه وخت کې به امام مهدي ظاهري او بیا دنیا به د انصاف او عدل نه ډکوي. علامه نصفي رحمه الله په عقاید نصفي کې د دوی د تردید کولو په حال کې وایي د امام ظاهر کېدل مناسب دي تر دې چې خلق ورنه فایده واخلي، او دوی لره دا پکار دي چې د خلقو په منځ کې موجود وي، چې د خلقو د ضرورتونو پته ورته ولګي او د خلقو د ښېګړې کارونه وکړي، او د دشمنانو ظالمانو د ویرې په وجه به د خلقو نه ځان نه پټوي او نه به د زمانې درست کېدو انتظار کوي چې شر او فساد ختم شي نو دوی به راوځي. شر العقاید. علامه تبتزاني رحمه الله د امام غایب د عقیدې په بطلان 3 دلایل پیش کړي دي. اول دلیل، کوم اغراض چې د امام د تقرر نه مطلوب دي، هغه لکه حدود دي، حدود وغیره قائمول دي.
د هغې د نه حاصلېدو په سلسله کې د امام پټ اوسېدل او د سره نه موجود کېدل دواړه یو برابر دي. دویم دلیل، دشمنانو نه ویره د دې خبرې تقاضا نه کوي چې امام دې پټ شي او د نوم نه علاوه دې د ده هېڅ موجود نه وي، بلکې زیات نه زیات د دې خبرې تقاضا کوي چې د خلکو نه دې د امامت خپله دعوه پټه وساتي او په دوی کې دې ظاهر اوسېږي، لکه د دوی پلارانو به چې کول. مثلا حسن عسکري به د خلکو په رحمت الله علیه به خلکو په وړاندې اوسېدو امامت دعوه به یې نه کوله. دا د موسیقي خو امامت دعوه دې نه کوي. دریم دلیل، د دوی د قول د باطل کېدو دریمه وجه دا ده چې کله په اهل زمانه کې فساد او نقصان خور شو. شرک دی که نه؟ دا هم یو شرک نه دی چې دی اوس هم دا ګڼي چې دا په غار کې ژوندی دی. نو دا 260 کې دا غار کې ننوتی دی. څونه وخت وشو؟ 1200 کاله وشو. نو 1200 کاله عمر څوک وي؟ څوک تر عمره د عیسی رسېږي نه، خود به عمر د مرګ خلاصېږي. نو دا څنګه ژوندی دی؟ زمونږ خو دا عقیده نه ده دوستانو چې امام مهدي علیه السلام به پیدا کېږي، دا به راځي، خو دا به بیا وفات کېږي، عمر به زمونږ د عام انسانانو غونډه کې عمر دا خو 1200 کاله هلته غیب دی پکې. دا به نو کله راوځي؟ کېدای شي 1000 کاله پس پته راوځي. داسې د دوی هغه د خواهشاتو عقیده ده. شابه په اهل زمانه کې فساد او نقصان خور شو، ظالمان غالب شول او آرا مختلف شول. نو په داسې وخت کې د پټېدو ته ضرورت نشته، بلکې په داسې وخت کې د امام ته حاجت نور هم زیات وي او د دوی دپاره د امام اطاعت په نسبت د هغه وخت ډېر زیات وي، کله چې په دنیا کې د شر او فساد ماده ختمه شوې وي او د اهل باطل نظام ختم شوی وي. دوستانو د شیعاګانو چې کوم فرقه د امامیه ده اوس چې کوم موجود دي، دوی وایي چې امام معصوم دی. څه دی؟ چې امام دی معصوم دی، نو ستاسو امامان د به حضرت علي رضی الله تعالی عنه څه کولو؟ شیخانو حضراتو پسې به مونځ کولو. خپله لوري حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورکړې ده. نو آیا امام معصوم چې تاسو وایئ چې تاسو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کردار کشي کوئ، نو تاسو بیا خپل امام معصوم باندې به دا الزام لګوئ؟ نو دوی به لنډ جواب کې هغه تقیه کوله. څه کول؟ ځان نه خلاص. نو تقیه دروغ ویل. نو آیا د شیر خدا سره خدا بې ادبي ده چې ته شیر خدا ته دا نسبت وکړي چې هغه څه و؟ تقیه باز. تقیه باز خو منافق وي که نه وي؟ حق نشي ویلی او چې کله د حق خبره راشي څه وکړي؟ بیا ورته تقیه بازي کوي. معصوم هېڅوک هم نه دی سوا د پیغمبران نه. موږ پیغمبران صرف معصوم ګڼو. دوی څه ګڼي؟ د فرقه شیعه امامیه چې ده، دوی وایي چې امام څه شی دی؟ معصوم دی. زر ته دا په شرع العقاید کې د دوی تردید کړی شوی دی چې امام معصوم کېدل شرط نه دي. علامه تفتزاني رحمه الله په دې باندې د دلیل بیانولو په حال کې وایي چې د صدیق اکبر رضی الله عنه امامت او خلافت په دلایل صحیحه او اجماع سره ثابت دی. که چېرته د امام معصوم کېدل شرط وي، نو بیا به د صدیق اکبر رضی الله عنه په امامت او خلافت د صحابو اجماع نه وه قایم شوې، ځکه چې د هغه عصمت ثابت نه دی. همدارنګه صحابه کرام باره کې زموږ څه عقیده ده؟ دا محفوظ دي. څه دي؟ محفوظ دي او انبیاء کرام معصوم دي. همدارنګه د امامت لپاره د عصمت په شرط کېدو کې صحیح دلیل نشته. دوی وایي چې امام به معصوم وي. موږ ورته دا دلیل نشته سره. که چېرته عصمت شرط وګرځولی شي، نو بیا به د دې دپاره د دلیل ته ضرورت وي او دلیل خو نشته. پاتې شو دا خبره چې عصمت شرط نه دی، نو د دې دپاره دلیل ته هم ضرورت نشته دی. د دې وجه دا چې عصمت شرط نه ثابتېدل په خپله د عدم اشتراط دلیل دی. شابه. اهل تشیع د امام په عصمت د دې فرمان الهي استدلال کوي. قال لا ينال عهد الظالمین، یعنې زما عهد او اقرار به ظالمانو ته نه حاصلېږي او غیر معصوم ظالم دی او غیر معصوم دی. ټول ظالم دا هغه دا د بایبل نظر دی. بایبل وایي چې هر انسان ګناهګار پیدا کېږي. څه وایي؟ هر یو انسان ګناهګار دی. موږ چې غیر معصوم ظالم دی. غیر معصوم ظالم دی او ظالم د امامت د عهدې اهل نه دی. نو معلومه شوه چې غیر معصوم امام نشي کېدی. په اصل کې د دې نه د دې مقصد صدیق اکبر رضی الله عنه لره په ظالم نعوذ بالله هغه ته د ظلم نسبت کوي. دا څوک دا خلک دا شیعاګان. علامه تفتزاني رحمه الله دې استدلال نه دا جواب کړی دی چې دا استدلال اولنۍ مقدمه صغرا په غیر معصوم ظالم دی د منلو لایق نه دی، ځکه چې ظالم خو هغه چاته ویلی شي څوک چې داسې ګناه وکړي چې کومې د عدالت خرابېږي او بیا توبه هم ونه کړي او نه خپل اعمال درست کړي، او په داسې صورت کې د غیر معصوم ظالم کېدل نه لازمي. کله چې یو کس نه د ګناه صدور وشي او بیا د هغې نه توبه وباسي او د اعمال صالحه په ذریعه خپله اصلاح وکړي، نو د دې په ذریعه د ظالم پاتې نشو. فلا ینال عهد الظالمین کې د عهد نه مراد عهد د امامت نه دی، بلکې عهد د نبوت دی. لهذا د دې خبرې دپاره د دې آیات مبارک نه استدلال کول درست نه دي. اوس دوی بل وایي امام به د نورو نه افضل وي. امام به د نورو خلکو نه افضل وي. د شیعه حضراتو نظریه ده چې امام به د نورو خلکو نه افضل وي او دا د دوی د امامت دپاره شرط مقرر کړی دی. په دې شرط کې د دوی مقصد د خلفای ثلاثه صدیق اکبر، عمر فاروق او عثمان رضی الله عنهم اجمعین دا شرایط ځان ترجمه کړي دي چې دوی څوک چې
چیرې بس دا افضل پکار دی چې دا د دریو خلفای ثلاثه په باره کې دوی دا نظر پیش کړي شابه چې دوی دا خلافت باطل کړي. ځکه چې دوی وایي افضلیت صرف په نص سره معلومېدی شي او د 12 امامانو نه علاوه د هېچ چا د افضلیت په باره کې کوم نص نشته. علامه نصفي رحمه الله په دوی باندې د رد کولو په حال کې ویلي دي چې د امام دپاره د نورو ټولو خلکو په نسبت افضل کېدل د امامت شرط نه دی. او علامه طبطباني رحمه الله په شرح العقاید کې د وضاحت کولو په حال کې وایي چې ډېر کرته برابرې درجې والا بلکې مفضول یعنې کمې درجې والا څوک چې په علم او عمل کې کمال نه لري لیکن د افضل په مقابله کې د خلافت او امامت په امورو کې قوي مهارت لري او د امامت د مصالحو او مفاسدو نه زیات خبردار وي، د خپل شان او شوکت په وجه د امامت او خلافت په بهتره طریقې سرته رسولی شي او د امام په مقررتیا کې هم دا مقصود دی او خاص کر په هغه وخت کې چې کله د امام مقررولو مقصد شر او فساد د دفع کولو دپاره وي. نو که د مبذول په مقررولو سره فتنه ختمېدی شي نو په دې وخت کې به مبذول امام ګرځول افضل وي. نو معلومه شوه چې د امام دپاره په خپلو همعصرو کې افضل کېدل شرط نه دي او هم دا وجه ده چې عمر فاروق رضی الله عنه 6 کسانو لره شورا په طور امامت حواله کړو او حال دا دی چې عمر رضی الله عنه ته په دوی کې د بعضو په فضیلت معلوم نو د عمر فاروق رضی الله عنه د دې طرز عمل نه معلومیږي چې د امام دپاره د خپلې زمانې په خلکو کې افضل کېدل شرط نه دي. هغه څیزونه کوم چې په امام کې شرط دي او اتفاقي دي. اولنی شرط دا دی چې امام به د ولایت کامله اهلیت لري او د ولایت کامله دپاره 5 شرایط دي. اول مسلمان به وي ځکه چې الله تعالی د کافرانو دپاره په مسلمانانو د څه قسمه تصرف دپاره لار نه ده ورکړې. نو معلومه شوه چې کافر امام نشي کېدی لکه چې فرمان الهي دی ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا سوره النساء آیات نمبر 41. دویم آزاد به وي ځکه چې غلام د خپل مالک په کارونو کې مصروف وي او د امام دپاره خو پکار ده چې د مسلمانانو د کارونو دپاره فارغ وي. دویمه وجه دا هم ده چې غلام د خلکو په نظر کې سپک او ذلیل وي او امام خو روح او عزت والا کېدل پکار دي. دریم امام به نارینه وي ځکه چې په حدیث کې راځي د ښځو په علم او عقل کې کمی دی ناقص دین والا دي. څلورم امام به عاقل وي. د ناقص دین والا څه مطلب دوستانو؟ د دوی تعداد کم دی. ناقص نه د پښتو د اردو ناقص مراد نه دی چې څه وکړي دا خراب دی. د ښځې عقل کم دی چې ناقصات الدین او ناقصات العقل وروسته چې اعتراض راځي بیا په دې باندې خبره کوو. څلورم امام به عاقل وي. پنځم امام به بالغ وي، مجنون او ماشوم په امورو کې د تدبیر کولو نه عاجز وي. دویم شرط دا دی چې امام به د خپلې رای او فکر په قوت سره او د خلکو په زړونو کې په خپل روب او دبدبې او شان او شوکت په وجه د مسلمانانو په کارونو قدرت لرونکی وي. دریم شرط دا دی چې د شریعت د احکامو نه به خبردار وي، عالم به وي، انصافدار به وي او د خپل شجاعت په وجه د احکام شرعیه یعنی حدود او قصاص وغیره په نافظولو او اسلامي سرحدونو په حفاظت کولو او د مظلوم او ظالم منځ کې په انصاف کولو به قادر وي او هم دا کارونه د امام په مقرره کې مقصود اصلي وي. اشاعره او ماتریده په مابین کې اختلاف. د امام ابو منصور ماتریدي دا ورپسې بیا تاسو وګورئ راواړوئ صفحه نمبر 219 درېیمه مرحله د علم الکلام. د دې خپلو منځونو کې چې معمولي اختلافات دي د ماتریده او معتزله په منځ کې چې زمونږ کوم اختلافات دي د هغې وضاحت موجود دی. خو دا به تاسو وګورئ. درېیمه مرحله د علم الکلام سبق ډېر ویو چې مخکې ځان ورسوم. درېیمه مرحله د علم الکلام. د علم الکلام درېیمه مرحله 8مې صدۍ هجرۍ نه شروع شوې ده او د 9مې صدۍ پورې زمانه باندې ختمه شوې ده. دا زمانه د علم الکلام د ارتقا دپاره ډېره اهمه زمانه ده. د دې عهد څه خصوصیات دي؟ اول په فلسفه کې چې کوم ځای کې د طبیعاتو بحث راځي هلته یوه حصه په الهیاتو باندې مشتمل ده. په کوم کې چې د الله تعالی د وجود او د مابعد طبیعت امور باندې بحث کېږي ځکه چې د یوناني فلسفه بعض تصورات د اسلامي افکارو سره متصادم دي نو د دې لپاره متکلمین اسلام په فلسفیانه انداز سره بحث کړی دی. په کوم ځای کې د هغوی اصول یې تسلیم کولو سره د اسلامي نقطه نظر توضیح هم کړې ده او بعض ځایونو کې د فلاسفه نظریه رد کړې ده. په دې سلسله کې د اهل سنت د طرف نه امام فخرالدین رازي رحمه الله او علامه سیف الدین رحمه الله، امام غزالی رحمه الله وغیره حضرات شامل دي. دویم علم منطق د خپل نقطه نظر او استدلالي اسلوب سره په یونانیانو کې رایجو په یونان کې دا رایجو په عباسي دور حکومت کې علم منطق عربي ژبې ته منتقل شو. د علم منطق نه مسلمانانو ډېر استفاده وکړه، کوم علم چې د علم منطق اصطلاحات زیات استعمال کړل. علم الکلام کې دا اصطلاحات ډېر زیات استعمال شو دوستانو ځکه چې متکلمینو به د کوم جماعت رد کولو هغوی به د علم منطق د اصطلاحاتو په بنیاد باندې اعتراضات کول. نو د علم الکلام علما کرامو به هغوی ته د هغوی په ژبه کې جوابات ورکول. په دې علما کرامو کې قابل ذکر حضرات امام غزالی رحمه الله، امام الحرمین رحمه الله، امام رازی رحمه الله، علامه سیوطی رحمه الله وغیره حضرات شامل دي. دریم د علم الکلام په کتابونو په منهج او ترتیب کې هم تبدیلی راغله. مثلا اول به د علم الکلام کتابونو د حقیقت علم وغیره مباحث نه شروع کېدل. د هغه کتابونو آغاز د امور العامه د عنوان نه شروع کېدلو، په کوم کې بعد چې د علم او د معرفت متعلق روایتي مباحث شاملېدو سره د علم منطق مباحث او د طبیعاتو بحث هم شامل و.
کوم چې د تمام موجوداتو خوا که هغه به د واجب الوجود ذات متعلق یا د ممکن الوجود متعلق د دې ټولو متعلق به ابحاث شامل وو. د دې دپاره چې الهیاتو ته تقویت میلاو شي د دې منهج ابتدا علامه فخرالدین رازي رحمه الله کړې ده او دا طریقه احمدي رحمه الله او علامه عبدالدین عبدالرحمن ایجي رحمه الله اختیار کړې وه. څلورم داسې اصطلاحي کتابونه ولیکلی شو کوم چې په یو وخت کې د علم الکلام او فلسفې دواړو اصطلاحاتو باندې مشتمل وو، لکه د ابن فورک کتاب الحدود فی الاصول او د علامه احمدي رحمه الله کتاب المبین فی معانی الفاظ الحکماء والمتکلمین. پنځم معتزله په دې مرحله کې قریب د علم الکلام د منظرنامې نه غایب شو، البته بعض اشخاص ضروري باقي وو کوم چې د فکري اعتدال په طور پیژندل، لکه نیشاپور کې د ابن بدران، په بغداد کې د ابن ابي الحديد وغیره، لیکن به حیثیت فرقه قریب د دې وجود ختم شو. شپږم د ماتوریدیه فکري مرکز ماوراء النهر علاقه وه، لیکن بیا د دې مرکز د بریصغیر په طور د مرکز وګرځېدو. په دې خطه کې ماتوریدیه مذهب ته غلبه حاصله شوه. اووم د معتزله او خوارج د ختمېدو نه وروسته په عالم اسلام کې په عالم عرب باندې د اشعري مذهب غلبه شوه. د بعض علاقو نه علاوه اشاعره او ماتوریدیه تمام مسلمانان د خپل زیر اثر کړل او د دواړو مذاهبو مابین قرابت هم پیدا شو. د اشاعره مذهب ته تقویت د سیاست د وجې نه ورسېدو، ځکه مصر او شام کې د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله او په مغرب او اندلس کې مهدي ابن تومرد په سرکاري طور د دې مذهب حوصله افزایي وکړه. بل طرف ته په هغه دور کې قاضي بیضاوي رحمه الله، علامه ایجي رحمه الله، امام رازي رحمه الله، امام تبتزاني رحمه الله، علامه جرجاني رحمه الله، امام دوانی رحمه الله په شان شخصیات پیدا شول. اتم مذهب زیدیه اگر چې اعتدال تمایل مسلک لیکن په هغه کې بعض وړې شدت پسند ډلې پیدا شوې کوم چې د راه اعتدال نه لري وو. په دې دور کې هغه ډلې هم باقي پاتې نه شوې او زیدیه مذهب یو مستقل اعتقادي مذهب په حیثیت سره برقرار په دې دریم مرحله د علم الکلام کې دا خبر رواني ښه شابه. نهم د اسماعیلیانو هغه فرقه کومه چې نظاري په نوم سره مشهوره ده، هغه اوس د آغاخاني په نوم سره موسوم ده. دې فرقې په کال 559 هجري کې د قیامت کبرا اعلان وکړو چې اوس قیامت شروع شو، لهذا اوس د شریعت ټول تمام ظاهري احکام منسوخ شو. تر اوسه پورې ظاهري او باطني دواړه قسمه تعویلات کولو سره کم نه کم اظهار کوي. لسم په خوارجو کې صرف فرقه اباضیه کومه چې په عمان او شمالي افریقا کې وجود لري، نور د خوارجو فرقه ختمه شوې ده. 11 په دې عهد کې په متون باندې شروحات او حواشي ته ډېر قبولیت میلاو شو. په دې کې سني او شیعه متکلمین ډېره حصه اخیستې، لکه د امام قدوري رحمه الله کتاب التجرید او د امام قدوري رحمه الله د دې کتاب شرح د اهل سنت د طرف نه جلال الدین دوانی رحمه الله کړې ده او د شیعه حضراتو د طرف نه قطب الدین شیرازي صاحب کړې ده، او داسې علامه ایجي رحمه الله دا مواقف او د هغې شرح او علامه تبتزاني رحمه الله د مقاصد شرح کړې ده. شابه. 16 په دې دور کې د تاتاریانو د طرف نه د بغداد بیا مصر د عالم اسلام مرکز جوړ شو، تر دې پورې چې محمد فاتح قسطنطنیه فتح کړو او عثماني سلطان ترکی اول په مصر کې داخل شو او عباسیانو د هغه په حق کې د خلافت نه دستبردار شو. د ټول عالم اسلام سیاسي قیادت استنبول ته منتقل شو او مصر د اشعري مذهب لوی مرکز وګرځېد او استنبول د ماتوریدیت مذهب لوی مرکز وګرځېد. خلافت عثمانیه فقه حنفي اختیار کړی وو او ماتوریدیت اختیار کړی وو، ځکه په دې دور کې ماتوریدیت ته وسعت میلاو شو. دا درېمه مسله ده کې دا 12 غټې خبرې موږ راغستې. څلورمه مرحله د علم الکلام د 10مې صدۍ هجري نه شروع شوې ده او 300 کاله د صدیو پورې یعنی د 12مې صدۍ پورې دوام لري. په دې دور کې د علم الکلام زیاتره طریقه هغه مخکینی اسلوب باندې قایم و د هغه دور خاص واقعات. اول په قدیم کلامي متونو او شروحاتو باندې ډېرې زیاتې حواشي ولیکلی شوې، لکه د میرزا جان حبیب الله شیرازي رحمه الله، عبدالحکیم بن شمس الدین سیالکوټي رحمه الله، احمد بن موسی خیالي رحمه الله، حسام الدین ابراهیم محمد اسپرایني رحمه الله وغیره حواشي. دا هغه علمي سرمایه ده کومه چې د یوې زمانې پورې په دیني جامعاتو په طور د نصاب شامله وه. دویم په دې دور کې په مجموعي حیثیت سره په ایران کې د صفوي حکومت قایم کېدو سره په ایران کې د اثنا عشریه مذهب ته غلبه حاصله شوه. اثنا عشریه دي داخله دوستانو. په ترکیه او هندوستان کې ماتوریدیت مذهب ته غلبه حاصله شوه. په مصر او افریقا او عالم عرب کې اشعري مذهب ته غلبه حاصله شوه. دریم ماتوریدیت ته د علمي او فکري مقام حاصل شو. په دې دور کې علامه ایوب بن موسی کفوي رحمه الله، احمد بن محمد قسطلاني رحمه الله، مولا علي بن سلطان قاري رحمه الله او د دې په شان لوی علماء کرام پیدا شو. پنځمه مرحله د علم الکلام پنځمه مرحله د 14مې صدۍ هجري نه شروع شوې تر نن ساعته دوام لري.
د دې دور خاص واقعات. اول د سعودي حکومت د قیام سره په حنابله کې یوه ډله کومه چې څه ناڅه افراط کې مبتلا ده، دوی ته طاقت حاصل شو. د دې فکر د شارح په حیثیت سره دوی د علامه ابن تیمیه رحمه الله د تعلیماتو تشریحاتو سره د هغه بعض تفرداتو ته هم قبولیت ورکړو، کوم چې جمهور علما کرامو په خپله د حنابله معتدل شخصیاتو هم نه قبول کړی. په دې حلقه کې ورته قبولیت عام حاصل دی. اکثر د ابن تیمیه رحمت الله علیه تفرداتو نه مذهب جوړ کړی دی. هلکه یو تفرد دی، دغه ځان له نظر او فکر او هغه نه ورته قرآن او حدیث ثابتین، دا خو نه کېږي نه. وی عجبا لمن ترک المذاهب كلها ويقول هذا بدعة الأزمان ولا فرق بين مقلد للأربعة ومقلد للعارم. هراني امام هراني رحمة الله عليه وجعلوا لأقوال النبي محكما ما صح أو قد ضعف الألباني اسمه وفكل الفريقين يكون مقلدا. دوانه تقلید کوي، هغه د امام ابن تیمیه رحمت الله علیه تقلید کوي او بنګه د ائمه مجتهدینو. فكل الفريقين يكون مقلدا كفوا عن البهتان والهجان. بس خاموشي پکار ده، لکه خپل مسلک باندې عمل کوو، بنګ په خپل مسلک باندې عمل کوو. شابه سم. په درېیم او څلورم دور کې د علم الکلام لپاره د منطق او فلسفې ته ډېر زیات اهمیت حاصل و. د فلسفې او منطق د درېیم او څلورم مرحله د علم الکلام کې به ټول اصطلاحات د منطق او اوس خبره ختمه شوه. د فلسفې او د منطق د مسلم اصولو اصطلاحاتو په بنیاد باندې به د علم الکلام مسایل وضاحت کېدلو، لیکن په دې دور کې د پردو اثراتو نه بغیر کتاب او سنت طرف تحریک شروع شو. الحمدلله اوس که د منطق اصطلاحات څه دا ضروري دي دوستانو. زه خو خپله د دې قایل یم، خو که در سره نه وي نو قرآن او سنت موږ دپاره کافي دي. شابه سم. درېیم، په دې دور کې د ارتداد فتنې پیدا شوې. په ایران کې د بابي او فرقه پیدا شوه، بهایي شوله، او دا فرقې د قادیانیت نه هم زیات، دا هم د قادیانیت غونډه کې وه. د دوی پیشوا علي محمد شیرازي دی. شیرازي د مهدیتوب دعوه وکړه او د هغې سره د نبي او مسیح دعوه هم وکړه. په هندوستان کې د قادیانیت فتنه پیدا شوه. د دې وجې نه د اسلامي عقایدو په مباحث کې توسعه وکړه شوه او اسلامي مسلمات یې داخل کړو، کوم چې تر اوسه پورې ډېر اهمیت لري. هغه خو د علم الکلام جز نه دی، لیکن د دې د فتنو رد دپاره ورته بنیادي اهمیت حاصل دی. لکه ختم نبوت او نزول. دا ګوره ختم نبوت ډېره اهمه موضوع ده، په دې چې څوک نه پوهېږي. څلورم دا هغه دور دی په کوم کې چې په عالم اسلام باندې د مغرب د طرف نه سیاسي او پوځي او سماجي هر قسمه غلبه حاصله شوه. دې سره مغرب ته فکري غلبه هم حاصله شوه. عیسایانو هم خپل مشینري د اسلام خلاف استعمال کړه. په دې سره کمیونیست تحریکونه پیدا شو، د کوم بنیاد چې په الحاد باندې قایم دي. د دې وجې نه عیسایت او کمیونیزم رد کول د علم الکلام یو نوې موضوع وګرځېده. ګوره دا عیسایت او کمیونیزم رد کول دا هم یو د علم الکلام یو حصه اوس ګرځېدلی دوستانو. چنانچه د عالم اسلام په مختلف حصو کې د دې د ابطال لپاره کوشش وکړی شو، په کوم کې چې نمایه مقام مصر ته حاصل دی. ځکه د آبادۍ، تعلیم او باصلاحیت افراد په لحاظ سره په عربي دنیا کې اوچت مقام لري، نو ځکه هلته سلیم الفکر اهل علم دې موضوع ته خاص توجه ورکړه. عجمي ممالکو کې په دې موضوع باندې ډېر زیات کار په بری صغیر کې شوی دی. اوس دا ډېر اهم عبارت دی چې اوس په بری صغیر کې د علم الکلام په باره کې 2 جهاتونه دي. دا ډېر ضروري دی دوستانو. دا به ستاسو علم کې ډېره فایده راولي. اول جهت باندې امام شاه ولی الله رحمت الله علیه کار کړی، په دویم جهت باندې اکابر د علماء دیوبندو کار کړی. شابه سم. ماضي قریب کې بری صغیر کې د علم الکلام په باره کې 2 جهتونه دي. یو جهت د مستشرقینو او د دې نه متاثره شوي مغرب زده خلکو سوالات دي، او دویم جهت په مسلمانانو کې د ضعیف عقیدې نه پیدا شوي مبتدعانه افکار او افعال رد کول خپل ځان اسلام طرف ته منسوبولو کولو هم فرقه الله تردید کول دي. شابه. اول جهت دا اول جهت ابتدا د حضرت شاه ولی الله رحمه الله نه کېږي، ځکه د علم الکلام لپاره د شاه ولی الله رحمه الله ډېر خدمات کړي دي. لکه کتاب حجت الله البالغه تصنیف یې کړی وکړو، د دې لپاره چې اسلامي احکام د عقل او مصلحت په ترازو کې وتللی شي او د هغه وضاحت وکړی شي. شاه ولی الله رحمه الله محسوسه کړه چې په مستقبل کې به د اسلام په تمام شعبو باندې که هغه اعتقادات دي او که عبادات دي او که معاملات وغیره دي، د دې ټولو په باره کې به سوالات کولی شي. اسلامي نقطه نظر خلاف عقل او خلاف فطرت ثابت چې روان وخت کې به څه کېږي، په بنګ ستا په هر جز به اعتراض کېږي. څه به معتزله سره زموږ اختلاف راغی، به څه کې راغی، خو بس دغه د یو څو مسلو کې راغی که نه، اصحاب العدل او اصحاب التوحید او ارتکاب د کبایر او صفات د باری تعالی. او اوس ستا په یو جز اعتراض دی د اسلام په یو جز. دا ډېره خطرناکه فتنه ده. دا فتنه دومره خطرناکه فتنه که څوک فلسفه وایي او که نه وایي دا ترې متاثره دي دوستانو. نو د دې رد کول هم ډېر ضروري دي دوستانو. د دې لپاره ضروري ده چې اسلامي تعلیمات د عقل او حکمت او ضرورت او مصلحت موافق ثابت کړی شي. د اسلامي اعتقاداتو د اثبات لپاره دویم لوی خدمت علامه قاسم نانوتوي رحمه الله کړی دی.
دوی د اسلام خلاف عقلي طور باندې شوي اعتراضاتو ته مؤثر او مسکت جواب ورکړی د دی. دې سره شبیر د دې احمد سره عثماني شبیر رحمت احمد الله عثماني علیه رحمه هم الله په ډېر دې کار کار کې کړی. څه اخیستی ده، کوم چې یوه بهترینه رساله لیکلې ده العقل والنقل، ډېره اهمه رساله ده او تفسیري حواشیو د مسلم شریف شرح فتح الملهم کې هم مفید مدلل متکلمانه بحثونه کړي دي. د دې سره حکیم الامت اشرف علي تانوي رحمه الله بهترین کتابونه لیکلي دي. المصالح العقلیه للاحکام النقلیه، گویا دا د حجت الله تسلسل دی او یو رساله الانتباهات مفیده او منګه د خپل کتاب بنیاد دا ګرځولې ده د مقالې د رد الالحاد چې موږ مفید اصول ذکر کړي دي نو سنم راغستي الانتباهات. الحمدلله زمونږ کابرینو موږ چې تاسو یو چې زمونږ الحمدلله کابرین موږ په علم کې هم خو پوهېدل، په تقوا کې هم خو ذکر ته وایو چې بس د هغوی لار راټینګه کوي. دا د اهل سنت والجماعت ترجماني کوي د سید هندوستان و شابه. د مستشرقینو خلاف علامه شبلی نعماني رحمه الله، علامه سید سلیمان ندوي رحمه الله بهترین خدمات کړي. دوی د مستشرقینو په نهج باندې په هغوی باندې رد کړی دی. دې سره علامه شبلی نعماني رحمت الله علیه سره دې سره په بعضې اراو کې اختلاف دوستانو شته دی، خو کار خدمات یې کړي دوستانو. ښه لکه د ډاکټر ذاکر نایک صاحب د دوه جهات دي، یو جهات د تقابل ادیان کې خدمت کوي، دی موږ ستاینه کوو. کله چې بیا د فقه په مسایلو کې بیا سره موږ اختلاف لرو، هغه د خپل مسلک فالو کوي، بس هغه اهل حدیث دی، د خپل مسلک فالو کوي، موږ خپل مسلک فالو کوو. هېڅ ټینشن پکې نشته دوستانو. ښه مستشرقینو ډېر په خاص قوت او طاقت سره د انکار حدیث فتنه اوس خطرناکه فتنه ده. بیګا موږ سره مناظره مورد ویلي کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله، وایي دا د دیني سند ده. دا مناظره ما شر کړې، کلمه پکې نشته، مونځ پکې نشته، روژه پکې نشته، زکات پکې نشته، حج پکې نشته، جنازه پکې نشته، مړي ته غسل ورکول. تا سره څه شی دي؟ څه شی دي در سره؟ قرآن را سره دی. نو قرآن کې خدا خبرې ته نه منې، د قرآن اصول خو ته نه منې. بس والله دا د انکار حدیث فتنه دونه خطرناکه فتنه ده چې دا مخکې د شاه بزرګ د دې فتنې خلاف علمای هند زبردست کار وکړو. په دوی کې مولانا سید مناظر احسن ګیلانی رحمت الله علیه په دې موضوع باندې تدوین حدیث او الوثائق النبویه کتابونه تالیف کړي. هم داسې د اسلامي اعتقاداتو د اثبات دپاره مولانا ګیلانی رحمه الله الدین القیم دپاره ډېر اهم کتاب او د دې نه علاوه نور علما کرامو د مستشرقینو په رد کې بهترین تالیفات کړي دي او دا سلسله تر اوسه پورې جاري ده. مغربي طاقتونه چې کله په اسلامي ملکونو باندې قبضه وکړه نو عیسایي مشینري هم خپل جالونه خور کړو. په دې محاذ کې مولانا رحمت الله کرانوي رحمه الله ګوره دا اظهار الحق کتاب چې د کرانوي رحمت الله علیه دی که نه، بس دا کافي دی ورته ماشاءالله په تفصیل سره. خو هغه ته یار هغه نه کېږي، استنباط دی کول ډېر مشکل دی. ما سره خپله د اظهار الحق هم را سره دی او د دغه 4 جلده کتاب دی، هغه هم دی، خو کوشش بله موږ بس اسانه کړی دی. ما چې خپله دا مقاله ردي سایت لیکلی او ردي یهودیت، نو د دوی چې کوم هغه آیاتونو باندې موږ نیوکې کوو هغه ما راغستي دي. پلانکې کتاب، پلانکې باب، پلانکې آیات، د دې دلته دا لیکلي، دلته دا لیکلي، دلته دا لیکلي، نو هغه اسانتیا هم راوځي. هغه ماشاءالله هغه پوره لوی کار کړی دی، الله جنتونه ورکړي. منظر ته شابه طالب اظهار الحق کوم چې اوس بایبل چې قرآن تک دا موجود دی سره دی هغه یې تعلیب کړو. تر اوسه پورې ټول عیسایت د دې جواب ونه کړی شو او د دې سره یې د عیسایي پادریانو سره یې مناظرې هم کړي دي. د رد عیسایت دپاره دا کتاب د ماخذ حیثیت لري او د هغې نه وروسته احمد دیدات رحمه الله بهترین انداز سره خدمات دا د ذاکر نایک صاحب استاد و احمد دیدات. په هندوستان کې انګریزانو یوه لویه فتنه پیدا کړه او هغه د قادیانیت فتنه ده او دا یې په ټول بر صغیر کې خوره کړه. د دې خلاف د ختم نبوت د سوري لاندې علماء اسلام زبردست کار وکړو او یوه پوره مکتبه کتابونه تیار شو. لیکن ابتدایي مرحله کې د دې فتنې د تعقب چې کوم حضراتو کړی دی په هغوی کې علامه سید انور شاه کشمیري رحمه الله او مولانا سید محمد علي مونګیري رحمه الله خدمات کړي دي. په هندوستان کې ډېرې فتنې پیدا سره سره ثناء الله امرتسري رحمت الله علیه هم د اهل حدیثو طرفه چې دی د هم ماشاءالله مناظرې ورسره کړي، مباهلې ورسره کړي د شابه. په هندوستان کې ډېرې فتنې پیدا شوې لکه د آریه سماجو د طرف نه چې کومې فتنې پیدا شوي د هغې فتنې خلاف مولانا قاسم نانوتي رحمه الله او مولانا مونګیري رحمه الله د دې تعقب وکړو. په دې کې شک نشته دی چې د دې فتنو په تعقب کې علما اسلام بهترین انداز سره د دې مقابله وکړه. دا اول جهاد. دویم جهاد شابه. د دویم جهاد والا سره هم د بر صغیر علما کرام مقابله وکړه. په دې سلسله کې د شاه اسماعیل رحمه الله خدمات قابل تعریف دي. شاه اسماعیل رحمه الله د تقریرونو او تحریرونو په ذریعه په پوره قوت سره د بدعاتو په رد کې کار وکړو او د مشرکانه خیالاتو او بدعاتو خلاف یې مؤثر خدمات وکړل.
د مروجه بدعاتو خلاف تقویة الایمان تعلیف کړو. په دې کې د عقیدې توحید زبردست وضاحت موجود دی. د دې کتاب عربي ترجمه حضرت مولانا سید ابوالحسن علي ندوي رحمه الله کړې ده چې نامداره ده په رسالة التوحید سره. په دې رساله کې حضرت مولانا رشید احمد گنگوهی رحمه الله او حضرت مولانا خلیل احمد سهارنپوري رحمه الله هم نمایه او بهترین خدمات کړي دي او د بدعاتو خلاف مؤثر کار کړی دی. په هندوستان کې چې کوم عجمي حکومتونه قایم شوي دي په دې کې څه سلاطین یا خو شیعیت نه متاثره وو یا ضابطه طور باندې شیعه وو. د دې وجې نه په مسلمانانو کې د صحابه کرامو په باره کې سوء اعتقاد عام شوی وو. د شیعیت نه ډېر نظیر اثر بدعاتو ته هم فروغ میلاو شو. د دې پرد کې شاه ولی الله رحمه الله او د هغه نه وروسته اهل علم حضرات اهم خدمات انجام ترسره کړل. تاهم په دې سلسله کې نمایه خدمات حضرت مولانا عبدالشکور فاروقي رحمه الله وکړل. د هغه په کتابونو کې اصلاح عقیده دپاره مؤثر کردار ادا کړو. غرض په بری صغیر کې د علم الکلام په دواړو جهتونو کې یعنی ادیان باطله ابطال او د فرق ضاله په خلاف ډېر زیات کار وکړی شو او دا تسلسل تر نن وخته پورې قایم دی. پنځم، په دې عهد کې یو نوی رجحان پیدا شو او د هغه د ساینسي حقایقو په ذریعه د اسلامي اعتقاداتو ثابتولو کوشش شروع کړی شو. د یونان د علمي منطق او فلسفې دور ختم شو. د دې منهج لوی اهمیت آغاز د مصر د بعض مصنفینو د طرف نه وشو. لیکن په دې سلسله کې د بر صغیر علما کرامو هم نمایه خدمات وکړل. کوم ساینسي نظریات چې د مشاهداتو په ذریعه سره ثابت شوي دي هغه د اسلامي اعتقاداتو دپاره معاون ثابت شوي دي. د هغې نه استفاده کول مناسب ده. مګر د کومو نظریاتو چې تر اوسه پورې ثبوت نه دی شوی هغه قابل قبول نه دي. شپږم، په دې حد کې افسوسناک خبره دا ده د غیر مقلدیت او د اهل سنت والجماعت د اشاعره او ماتریدیه دا دواړه ته د په دې دور کې موږ باندې فتوی لګوي. نو موږ ټول چې عالمانو زمونږ مسلک زمونږ منهج او زمونږ طریقه د 1400 کال نه را روانه ده. تاسو اوس پیدا شوي موږ ته دا نسبتونه کوي دا خبره ستاسو غلط دی او دا خبره نن سبا په مختلف ملکونو کې د مسلمانانو په مابین کې د انتشار سبب ګرځېدلی. دا انتشار دوی خور کړی که موږ یې خورو دوی خور کړی دی. موږ خپله دفاع کوو چې موږ صحیح وو. الحمدلله موږ صحیح مسلمانان یو چې موږ تقلید کوو. اووم، د اعتزال فرقې خو مستقل مذهب ختم شوی دی لیکن دا خبره کول به غلط نه وي چې فکر اعتزال یعنی د قرآن کریم او حدیث مبارکه په مقابل کې عقل ته ترجیح ورکول او د دې لپاره په آیتونو مبارکه او حدیث مبارکه کې تعویلونه کول نه دي ختم شوي. په دې سلسله کې د بر صغیر نه سر سید احمد خان او د مصر نه محمد عبده دا کار کړی دی. حواله دوستانو دا سر سید احمد خان، عبدالله چکړالوي، اسلم جراجپوري، غلام احمد پرویز، غامدي، منیر شاکر دا ټوله یوه ډله ده. نو دا د علم الکلام هغه د قدیم باره کې څه ناڅه وضاحت وشو. سبا به د مغربي